د دې غور یا مونږ لري څه دا تانې د ختم کې خدای راستي چې زیدله ان شاء الله تعالی په خپل فضل و کرم په خپل خاندان دله دا ټول ځین سم کم. موبایل او پیسې او موټرسایکل ته اغشتنو د نه ورکو د نه ورکولو به د په زور ته اغشتو نه ورکولو به د غیرت په ځان مړ کو خو ورې نه کو. او مونږ پلار بوت لوي نه مخېري ځل بیا به هم نه بوزم. د پولیس والا یا د حکومت والا دا مو ته تپوس راکړي یا مو ته وسله خلاصه کړي چې موږ خپل ځان حفاظت په خپله کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د مترې تاڼې په حدود نادرن بای پاس سره نږدې یو ځوان زلمی الګ د 500,000 روپو د پاره سنگ قتل شو. دا ټوله واقعه سوا دا ډیر زیات دردناک رپورټ دی. دا تفصیل تاسو له درکوم. خود دې نه مخکې تاسو ته دا خواست کول غواړم چې مونږ په یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک او انسټاګرام خامخا سپورټ کې فالو کې او زمونږ په سټوریانو باندې کمنټس وکې او چې تاسو زمونږ د نوې ویډیوګانو نه خبر شئ. راځئ دا رپورټ ملاحظه کړئ. ګرانو مرګرو په 5 اپریل باندې دلته د مترې تاڼې په حدود کې یو الګ قتل شوی اسرار یې نوم و. دې ټایم کې زه د اسرار خر سره ولاړم. دي نه پوښتنه کوو چې دا واقعه څه ټایم شوې وه او د دې اسرار سره څه ټایم ملاقات شوی و. جی سر جی دا داسې وه چې زما دا لور او دا نوسي هلته مونږ کرو 400 کې دی ما هغه ځای نه را روان شو. دی مونږ کور ته بوځه تقریبا 11:30 بجې مونږ را روان شو خپل ګاډي کې. دلته رالو چې رالو کور کې مې دوی کوز کړل. زه کېناستم. یو شیبه بعد ما د سره رابطه وکړه چې ته چېرته د ما ته وویل چې زه خو ابو دې چولي کې یم او سبزي در اخلم نو زه انشاءالله کور ته درځم نو روټۍ به یو ځای خورو. ما وی چې ټیک ده. د هغې نه بعد بیا ما وی چې زه پکې مونځ وکړم. ما مونځ وکړو په جانماز ناست وم. په دې کې ما پسې یو ماشوم را منډه کړه چې هغه د در وارو د نعیم جان زو. ما ته وی چې ابو را منډه کا او گاډي راوله بد کاکا باندې چاټه جوړی. ما گاډي اوخ کو خپل مهران گاډي دلته هغه کې ما چې او قتل دی کټ کې دی اچولیو. هغه ما خپل گاډي کې واچو تر خپل وسه ما منډه کوله. بیا ما نه لار کې د رنګ روډ د پول د لاندې امبولانس واغشته چې به ته په پیښور کې نشتلی. زه تللی شم زما امبولانس ته خو ته نشتلی تاله څوک لار نه درکوي. نو موږ دا وایو چې دا ورسي نو ښه به الله پاک بچ کړو. هغې نه بعد بیا هغې یوړو بیا لکه دغه شروع شو. خو دغه واقعه کې دی یو کس د رور دی نعیم جان چې د دې ډزو په پوزیشن دی روته د کوره مخامخې کور دی. د ول ویډیو هم شروع کړه چې یاره دا به سوکي دلته زما کونې له غم راوړو دلته یې په ډزې وکړئ. په دې کې ورته زما یو خوری یو بل هغه ورته آواز وکړه چې دا موټر سایکل خو د اسرار دی. نو د واپس هغه ویډیو پرېښود او را منډه کړه کور ته چې یاره زه سره راوالم دا خو زما روري وویشته. به هر حال دی ورپسې بیا حرکت هم وکړه په خپل موټر سایکل. خو چې دی کله دغه موټروی دی پول نه کوشوي دي د پول ځای ته نو دغلته ډېره کنده ده دغلته دی د دې نه غیب شوي دي. نو د ورسره پړپنجه مچوړې ده خو بس پیسې میسې چې کمې وې د وګرایې د غریبۍ لکه د به نسوار جوړ کړل او بیا به یې ګرځولم په خپله کاروبار وکړه نه. نو هغې کې د سره یا 10,000 یا 15,000 یا 20,000 هر څه چې وي هغه هم وي بټوه هم وه او موبایل هم دا تللی دي په موټر سایکل ورته د بس ځان د په موټر سایکل وجلی دی. د نه ورکوم نوی موټر سایکل دی 125 او بلکې دی راتللم په د پسې د دې دپاره چې دا به ترې اخلو. هغې پې حرکت کړی دی کیکونه هم پې والي دي خو نه دی سټارټ شوی دی خلکو لیدلی دی. نو بیا یې هغه غورځولی دی او په خپل موټر سایکل 3 واړه ختلي دي. اسرار ستاسو جی دا زمار وارو دا واقع چې شوی و دا څه ټایم و؟ یاره دا تقریبا اذان کېدو د اذان په وخت کې شوی وه او جینو دا کسان ماسپښین اذان کېدو. نو دا کسان چې کوم دي نو دا ګروپ دی ګرځي دي کارونو پسې. دې غریب والا ګاډی نه ورکولو د چوني نه ورپسې شوي وو. دې ته دغلته دا سوچ کړی چې زره زه د خپل کور ته نږدې شم دلته به څوک ناسوکي نو الله به مې ترې بچ کړي او دوی به مې ترې بچ کړي. نو دغه ځای کې د شا نه باندې دی ډز کړی چې ډزې کړی به دې رالوېدلی دی. نو بیا دی خپل کوشش دا کړی دی چې ګاډي اوچتولو هغه الله پاک نه سټارټولو. نو بیا زما زوی زما ورته نه ویډیو کوله هغه زوی مې چې هلکه دا خو د اسرار ګاډی دی
دی پی بیا منډه کړې ده منډې سره هغوی تښتېدلي دي خو یاره چې زه نور څه نه ویل غواړم زه دا ویل غواړم چې زمونږ د معاشره کې دا کار ډېر زیات چالو شوی د دې خامخا څه ترتیب پکار دی که د یو مالدار سړي زوی نن چاویشتی دی خدای راستي چې دا به نن پیدا دا به نن پیدا و خو دا د یو غریب سړي زوی وجلی کېږي او دا نه پیدا کېږي ولې نه پیدا کېږي که ډېرې مال څه سر راکړي که نه دې ځای کې خو آبادیم د ټوله او په رڼا ورځ باندې شوکه کېږي مخکې داسې دا واقعات شوي دي نه د دې نه مخکې ډېرې شوي دي خو مقصد دا دی چې دا ځای خو مونږ ساتلو خو ګوره دا خو دا نه ده که نه هر سړی غریبي ده ته کار له تلی بل کار له تلی دی نو سر دا زه ویم چې دا مخکې خلک زمونږ غټ خلک دي چې دا دې ته ورسي ولې نه کېږي زما وینې تویېږي د ده تویېږي دا بل تویېږي ولې تویېږي د دې غور یا مونږ لري څه دا تانې دې ختمې کړي خدای راستي چې زیدله انشاءالله تعالی په خپل فضل و کرم په خپل خاندان دله دا ټول ځای سم کم اکا اسرار ستاسو ما زوی جی دا واقع چې شی وه دا دای وی چې موبایل او پیسې او موټرسایکل یې اخیستلو د نه ورکاو د نه ورکولو به د په زور ته اخیسته و نه ورکولو به د غیرت یې په ځان مړ کو خو ور یې نه کو تاسو زامن دي د خیره پنځه دي بس یو خو دا پکې سویم نمبر و دا پکې دریم څوک هسپتال کې دی کشر د نه کشر دی یو دې ته مشر دی او د دې وړو پلار دی هسپتال کې څه کوي هسپتال کې هغه منټل دی منټل پاگل دی څه چرته وی چې دا واقع وشوه دا جی په دغه ټیم زه کور ته رالم نو مالته زه ناستم خو زه کور ته رالم نو مال یاره زه یو پیالې چې اس کم په سر مې دړو او چې ما هم په سر درد نو لا تر اوسه درد دی اسرار سره د اخیری د ورځ ملاقات شوی څه خبره شوی او بدک نه خبرې نه وی شوی بس لیدل شوی دی او خبرې نه دي شوی سار چې تلو تاسو سره ملو شوی نو ملاو شوی شپې نه ور سره ملو شوی د شپې هم نو ملاو کله دې ور سره خبره شوی د دغه نه 2 ورځې مخکې څه خبره دې ور سره شوی دي بس ما وته لکه دغه دارو د درمل لا لغمو کا مې ززم لکه هسپتال ته بلار شم یا بچتا زیارت ته لاړ شم خدای دې خاصاتي 1000 روپیا را لراکي وي بزلال شنو 1000 روپیا را لراکي لاړم سوخا بابا ته بیا لاړم لګي ګولې مولې مې را واغشتي مدغه دوی مې کړی ده د جمعې د زیارت په ورځ کله چې ته بیا د خلکو د اطلاع قانوني ته څه چل شوی په اسرار بدی خو لکه دا ویل چې بس راشه نه دا خو د وړو ویل چې دا خو اسرار کاکا راشه ویل لکه ورارم یو ویل دا خو په اسرار کاکا چا ډزیو کې مونږ خو پیژندو نه مونږ خو پته نه وي چې څوک دي خو چې ورو ته رښتیا زما زوی نو موټر سایکل یې اخیستو به دا غیرت یو که ځان یې پرې مړ کړو ښایي ورنکړو څه مطالبه دی د حکومت نه بس حکومت نه مې دا مطالبه ده چې ماله دې سړي راکړي ماله دې سړي راکړي یعنې موټر وی زه نه منم اوسه پورې پولیس تاسو ته څه ویلي دي چې څه کوو پولیس والا وایي موږ ګرځو کوشش کوو غم کوو تاسو هم ګڼئ چې وبکي نو بس دا اوس موږ ته اوس الله ته پته ده انشاءالله دا کوشش او دا اوس پته نه لګي چې پیدا به شي پیدا به نه شي ستا نوم څه دی خلک وایي چې اسرار سره ډېر وخت ملګری و زما خالد نوم دی اسرار زما د بچپن ملګری و ترور زامن یم څنګه طبیعت والا لګو سو جنګ والو نه ډېر خوش مزاج او ډېر زبردست انسان و نه جنګ جګړه کړې نه چا سره خوله والی وه او نه چا سره داسې متاظره وسه نور څه هېڅ داسې څه خبره اتره نه وه او دا یې څه خبره اتره نه وه د هغه نه چا سره خوله والی و نه داسې د جنګ جګړو سړی و ستا ورسره اخري ځل ګپ شپ څه لګېدلی وخت زما دا ګپ شپ لګېدلو په ماښام یې ما ته رنګ کړی ماښامي ټایم و ما واړه راوستل 400 نه وایي راځي نه چکر راولګو ملیار بې سور یم نه شم درتلی په سهار داسې چلو چې هغه مشر رور دی نعیمه 1 بجه کې هلته ما سره روټۍ وخوړه ما ته ویل یاره وایي راځه زموږ ځای ته ځو مې ځه چې لاړ شو دلته کې راغو ګدام ته چې ګدام ته راغو زه مو نعیمو او فوادو دې کې فایرنګ وشو چې فایرنګ وشو نو نعیم ووتو نعیم ویډیو جوړوله خو حالانکې مونږ ته دا پته نه وه چې دا اسرار دی مونږ ویل که یاره اسرار ویډیو جوړوله که د موټرسایکل دا موټرسایکل ویډیو جوړوله خو اسرار مونږ نو لیدلی اسرار چې کم دی لاندې پروت خو مونږ لیدلی نو نعیم جان جوړوله مونږ خو ویل ناشنا کسان مې چېرته واردات به کړي او بس تلي به یې که نه یا به ځي خو بیا فواد لیک چې کم دی هغه د تره زوی هغه موټرسایکل وپېژنو چې دا خو د اسرار گاډی دی دا هغې اوچت کو موټرسایکل هغې اوچت کو تختولی چې تختولی خو موټرسایکل ګرم او سټارټ نه شو بیا په دلته کې مونږ هم رووتو هلې ځلې جوړې شوې منډې ترړې جوړې شوې مونږ هم ورغو موټرسایکل یې په ځای پرې خو بیا کسانو تښتېدل لاړ تا څه نوم دی زویا سهل سهل کم کلاس کې سبق وې 2 کې بابا دې څه نوم و اسرار څه کار به یې کوو نسوار به خرڅول
اوس چې دا کله ته امتحان وشو پاس شوی وي که فیل شوی وي پاس شویم نو بیا څه انعام امنام درکړی و څه یې درکړی پیسې هم راکړي او ته سکول کې فرست راغلی وې بیا د بابا سکول ته سره تللی و څونه خوشحاله و ډېر ډېر اوس سکول کله کولاویږي سکول به یا پرون کړاویږي یا بله ورځ سبا یا بله ورځ کله به کولاویږي سکول سبا یا بله ورځ د نوي کلاس کتابونه تا اخیستي وو بابا او او ستاسو درې واړو فیس څومره دی 3000 دا څه چل شوی بابا سره د اسرار سره ته چېرته وې زه کور کې وم، ما دغه کول ځان سره لګیا وم او بس چې داسې هغه یو کس راووي د پلار یې چاډاز وکړي بس مونږ ورووتو بیا تا ولیده تا سره څه وعدې مخکې کړې وې چې سکول کې بل ځل نمبر یې والې بیا به در سره څه کوم وی بوزم به ما سبا لاخلم او اختر کې چېرته بوتلې وای چېرته یې بوتلې دې ځل له څوک مېلې ته لا نړه او مونږ پلار بوتلو دا مخیري ځل دی بیا به هم نه بوزم څه وی اخري ځل دی وی تاسو یې زر مات کړئ ښه وایي بل ځل به میلې ته نه بوځم اوس مو څوک بوځي بابا خو دې لاړه پته نه لګي تاسو نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم د ما نوم رازق ګل دی دا واقع چې شوی د دینه مخکې دلته داسې واقعیات شوي دي دلته اته واقعیات شوي دي او څوک د تپوس کول والا نشته او بل د دیهات علاقه دی او دلته اوس پټیو علاقه دی وروره څه پته نه لګیږي خدای موټروي چې جوړه شوې دی کې تقریبا اته دي که څو واقعیات وشو دي پول سره ځکه کسان ونیولو او په زور بدمعشي تومانچې په ولګولې موبایل پیسې ونه واغستې بیا دی خو ته د بنگلا د دې ځکه د روډ په غاړه هغه کې څه 1 لک څه د پاسه څه پیسې هغه نه واغستې بیا دی خو ته بل ځکه مندغه د امید کوم دي ځکه او د کس غریبي وشته دا گیټ مخته وشته نو دلته اوس خلکو دا بیواسه دي ځکه لکه اوس زنانه مثال د توپاکو سنشته بل شی سنشته څه واسي نه رسیږي تشلاس وي یا په کار دی چې حکومت مت څه تاسو راکې یا متوسله خلاصه کی چې مخبل تپوس کو ځکه چې څنګه لکه نور والا کوی کې به جنسي وي هغه به نو چوک نه چا غلا کول نه هر سړی به یریدل څه ووم بلی او نو دلته خو دوی بدمعشان ډکوان خلاص دي هغه ته خو څه پروا نشته دی هغه څه تومانچی وسلې ور سره وي او غریب سړی راشي نه دغه څه واس رسیږي چې ور به سره کوي هغه به کوي لکه څنګه زنانه وي هغه هیڅ واس نه لري کوم مخکې چې تاسو واقعیات یاد کړل دا خلک بیا تاڼې ته تللی د دې راپورټ شوی دی راپورټونه به کړي دوره ماته نه دی معلوم څه اوس درو سیرت پلاني راپورټ کړي وي نه وی کړي خدا واقعیت دلته وشول حل څه دی دا به کمیږي څنګه دا به کمیږي په دې شکل باندې چې د مو تیا د پولیس والا یا د حکومت والا د مت تاسو را کی یا مت وسله خلاصه کی چې مخبل ځان حفاظت په خپل کو ګرانو مرګرو د پاکستان تحریک انصاف یو نوجوان سره ولاړم د دین او پښتنه کو چې دا واقع څنګه شوی و جی سر جی دا واقع داسې شوی و چې دلته کې په 2 بجې باندې د لږ غریب را روانو او دلته کې بس سغله ور پسې شوی اوس نه چنګوالا وو او چې دې ځای ته را رسېدلې دا په کوم ځای چې مونږ ولاړ یو نو په دې ځای باندې هغه غریب موټر سایکل هم تیا غشته دی او موبایل او 25000 روپۍ هم تیا غشتي دی بیا هغه په دې ځای باندې پرې خېره او وشته دی موټر سایکل هم ورته پرې خېره چې دا هغه د وجه چې د موټر سایکل سٹارټ یدونه او دویمه دا خبره کوجی چې مونږه د مشرانو نه او د پولیس نه دا مطالبه کو چې یره جی د دې مخنیوي پکار دی دا یو کار نشو دا کم از کم په دې روډ باندې صدا اته کیسونه نه کیسونه دا اوشو چې د ماخام او د اورزي ترمنځ پورې دا کیږي نو اعلان کې مونږ په پولیس باندې اعتراضات نه کوو خو صرف دومره دا چې ماته وسله نه ده آزاد او ماته دغه نه دی آزاد نو زه به بیا خپل حفاظت پس کوم نو دا د مهرباني وکړي چې زمونږ د تحصیل چیرمن انعام الله چې کم دی داسې د دې د ایم پی ای چې کم دی کرامت الله خان دی داسې دغه د نور عالم خان دی د جی یو آی ایم ان ای د نو هغه ته پکار دي چې د دې مخنیوي وکي او د دې دغه وکي نو دا خو لکه ډیره دغه خبره ده چې مثال په تور یو غریب سړی د پرانو رزمري نو د دې په دغه کې خو مونږ ته صدقه پکار دی کنه علي خان دا خو چې مونږ ګورو کنه نو مطلب آباد روډ دی دغه یو څو قدمه کې وسر آبادی ده بیا پرانو ورځ داسې وارداتونه ولي کیږي سر جی بس آباد روډ د مین خبره دار چې تاسو کولو والا څوک نشته دی
په چې تپوس کولو والا څوک وی کنه نو بیا به هیڅ کله هم داسې نه کېده چې په رڼا ورځ باندې یو غریب سړی وي او د خپلو بچو دپاره دوه سیره اوړه ګټي او هغه دلته کې بیا مري نو داسې به هیڅ کله نه کېده خو مین خبره دا ده چې تپوس نشته دی دا چې مونږ کوم ځای باندې ولاړ یو دا واقع هم دې ځای کې شوی و دا سرجي دا هم په دې ځای باندې دا کوم ځای کې چې مونږ ولاړ یو دا ځای دین دا دغه به تاسو ته ښکاري دا هم په دې ځای باندې دا واقع شوې ده ګرانو مرګرو انسان چې کله جرم کوي نو په د باندې سترګې پټې او شمکوري وي خدا کوم واقع چې ما تاسو ته پیش کا نو داسې واقعات مجرم د انسان د درجې نه هم لاندې وغورځي الله دې وکړي چې پولیس دغه ګناهګارانو ته ورسي گرفتاری کی او داسې چالان پیش کی چې هغې ته د عدالت نه عبرتناک سزا ملو شي آمین